أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي الله تعالی غزاد دے دلائل عقلی دی انشاء جنات معروشات چې پیدا کړی دي باغونه معروشات چې هغه خواره واره دي او په چتونو باندې دي ځمکې نه اوچت دي وغیر معروشات او نه دي په چتونو باندې په سپرونو باندې نه دي جوړ لکه د خټکو هندوانو باغونه چې کوم دا په ځمکه باندې خواره شي او انګور شو هغې له خلک سفرونه جوړ کړي پای باندې ورخیږي والنخل والزرع او پیدا کړي د الله تعالی کجورې والزرع او فصلونه مختلفا وکلو چې مختلف دي هغه میوې داغي والزيتون والرمان او هغه زيتون نه مراد هغه خونه زيتون او رمان متشابهن چې یو شان دي پرنګ کې وغیرہ متشابه او نه دي یو شان دي په میوه کې میوه جدا جدا دي کلو من ثمره نو خورئ تاسو د میوې د دې هر یو نه اذا ثمره کله چې میوې ونیسي وآتو حقه او ورکوئ تاسو حق د دې حق د الله تعالی چې پکې کم دی یعنی زکات عشر یوم حصادی پورز د لو کو در دی کې کله فصل لوشي یا باغ چې کوم نه دغه میوه شو کیږي نو پای کې بیا لسمای او یا بشلمای بارانیز مکو کې لسما او چې کله د وبو تکلیف پیوشي اند کرایه وب پیولېږي کاغه رټ دی او کاغه ټی ویل دی او کاغه نهر دی بیا پای کې شلمې سور کولی ولا تسرفوا اسراف مکوي تاسو زیاته مکوي دا الله حق کې زیاته مکوي سمل دا الله حق منای الله پکې برکت اچي ولا تسرفوا دایمن ولا تشرک او تاسو شریک مگر دا په دې فصلونو کې هم الله تعالی سره بل سو لکه څنګه چې کفار مشرکین وبکاو چې دا فصل او دا ساروی پای کې د الله یې سم مقرر کړی و او سره د باطل خدایان هم انه بشک د الله تعالی لا يحب المسرفين نخوخي د الله سره شریک ګرځونکي ومن الانعام حمولتا او بعضې د زناورونو حمولتا وفارشا بار اړونکي دي حموله بار اړونکي ساروی دي وفارشا او ځمکې ته نږدې دي سمه چیت ساروی دي لکه ګړي بي دي کولو خورئ تاسو مما رزقکم الله دا هغه نه چې درکړي تاسو الله تعالی ولا تتبعوا خطوات شیطان تابعداري مه کوئ تاسو د قدمونو یعنې طریقو د شیطان انه بشکه دا شیطان لکم تاسو دپاره عدو مبین دشمن ښکاره دی ثمانیة ازواج اته قسمه دي د څه نه د دې څارو نه من الضأن اثنین د ګډ نه دوه قسمه دي نر او ماده ومن المعز اثنین او د بیزو د ذات نه چې کوم دي هغې نه دوه قسمونه دي نر او ماده قل الذکرین نو ووایه زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی د الذکرین آیا دا نر د دې ګډ او د بیزو د ذات نه حرم الله حرام کړی دي عمل انثیین او که د دې دا ماده ګډان او پیسانې حلال حرام کړی دي او کنا ګډ او بیزه حرام کړی دي اما اشتملت علیه او کنا چې مشتمل وي پاغې باندې ارحام الانثیین هغه بچیدانې الانثیین د دې مادو د ګډې بیزې په خېټه کې چې د لنګانه نه مخکې کم بچی دي نو آیا دا حرام دي نو بیا پای کې نر حرام دي او کنا ماده پکې حرام دي نبئون بعلم خبر را کې ما در په دلیل سره
ان کنتم صادقین کې چېرې تاسو رښتوني یې ومن الابل اثنین او د اوښانو نه هم دوه قسمه دي ومن البقر اثنین او د غواو نه د هغې نه هم دوه قسمونه دي نر او ماده قل ووایه زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکرین آیا دا نر د دي حرم الله حرام کړي دي په تاسو باندې ام الانثیین او که نر دی هغه مادې اما اشتملت علیه ارحام الانثیین او که نه چې مشتملي پای باندې هغه رحمونه دغه میندو د دې اوښانو او د غواګان ام کنتم شهدا آیا تاسو حاضر وئ اذ وصاکم الله بهذا کله چې حکم کوه الله تعالی تاسو ته په دې باندې چې الله دا حرام کړي دي د ځانه خبرې جوړې دي د ځانه دا خبرې جوړولې دا زمونږ په نارینو باندې حلال دي او دا زمونږ د زنانو دپاره حرام دي او که چېرې فرض کړو هغه بچی به مړ پیدا شو نو معلومیږي دا چې دا به هم دوی خوړو نو په دې کې موږ سره دا زنانه شریکې دي دا ځانه ډک وسلې وې ځان نه چې کوم دی نو دروغ جوړول فمن اظلمو نو څوک دی زیات ظالم ممن افترا دا چانه چې جوړول کوي الله په الله باندې کذبا درو لیضل الناس بغیر علم دې پاره چې ګمراه کی خلق بغیر علم پنا پوهتیا سره بے دلیله ان الله بشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي هغه قوم د ظالمانو ته ظالم څوک دی مشرک دی